السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د وړوکي اختر د شپې نه بل پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم انسان د وړوکي اختر په شپه باندې 10 رکعات نفل وکړي او په هر رکعت کې د الحمد نه پس یو پیر قل یا ایها الکافرون سورت وایي او یو پیر قل هو الله احد سورت وایي. الہ العالمین به د انسان تیر شوي ټول ګناهونه معاف کړي او 10,000 فرشتې به الہ العالمین راولېږي چې هغه عبادتونه کوي او د انسان تبع د هغې ثوابونه لیکلی کېږي تر قیامته پورې به دا فرشتې د هغې عبادتونه کوي. او پیغمبر اسلام فرمایي چې د انسان مري نو د مرګ نه مخکې به د خپل مقام په جنت کې وویني. دویم که دا نفلونه ډېرې څوک یې نشي کولی نو دویم حدیث شریف کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي چې د وړوکي اختر په شپه باندې څوک 4 رکعاته نفل په دې طریقه وکړي چې د الحمد نه پس قل هو الله احد سورت وایي بیا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس په هر یو رکعت کې د قدرې سورتونه ویلي د الحمد نه پس. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې الله تعالی به دغه انسان له د هر یو آیت په بدل کې د شپږو میاشتو د عبادت امر ثواب ورکړي. رب ذوالجلال موږ ته ټول ته په صحیح طریقې سره د عمل کولو توفیق راکړي.